بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين صدق الله العظيم مخکې د هغې خلکو ذکر وشو چې کومو د الله حقوق پامال کول نو هغې ته الله تعالی دنیا و آخرت کې سزا ورکړه قریشیان چې کله بدر ته وتل نو په ډېر غرور او تکبر کې وتل نو قسمونه یو بل ته وخواړه چې څوم محمد او د هغه ملګري وجلي نه وي نو هغې پورې به مکې ته واپس نه راځي او ځان سره یې شرابونه ویوړه او ډمې ځان سره بوتللې چې دا ډمې به راته ګډېږي او دوی به راته سندرې وایي او موږ به ورته شرابونه څکو او ګډېږو به ورته الله رب العزت لکه څنګه چې اصحاب الجنه په دې دنیا کې داسې خائب او نامراد کړه دقسې په بدر کې قریشیان الله دقسې نامراد کړه چې 80 کسان صنادید قریش کې ووجلې شو او 80 کسان ترې په قید کې بوتلی شو او باقي وتښتېدل او تمام ساز و سامان او هر یو شی پرېښوده او د ذلت او د خوارۍ سره مکې ته راواپس دا یو مثال د قریشو له الله ذکر کړ نو دې نه وروستو د منونکو خلکو چې د الله نه پړه کې یره وي د هغې انجام الله تعالی ذکر کوي ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقینا د پرهیزګارو خلکو دپاره په نزد د الله باندې باغونه د نعمتونو دي داسې باغونه چې نعمتونه به پر او ډک وي بس نو دا ان للمسلمین اونه ویو نه ان للمؤمنین بلکې متقین ویو یعنی معنا دا ده چې جنت زید متقیانو دی ایمان او اسلام در راوړی دی خو تقوا به ورسره اختیارې د محرماتو نه به ځان ساتي د حلالو استعمال به کوي حق به وایي باطل نه به ډډه کوي رښتیا به وایي دروغ به نه وي متقین د متقي جمع ده او تقوا پرهیزګارۍ او ځان ساتلو ته وایي دا هم د ټولو محرماتو نه ځان ساتي اپنجعل المسلمین کالمجرمین آیا ګرځو منګه مسلمانان له په شان د نافرمانو باندې فما لکم کیف تحکمون څه بلا در باندې شوې ده څنګه د بې عقلۍ فیصلې کوئ د یو مولا یو غلام دی وفادار دی هر وخت خدمت ته تیار ولاړ دی او د دغې مولا یو بل غلام دی اثر کشه شوی دی او هغه بدماش شوی دی او هغه د خپل مولا په خدمت کې نه ودرېږي انکار یې ته کړی دی د عقل فیصله دا ده چې دا وفادار دی او باغي دی نو تاسو خو د عقل نوم خلاف خبره کوئ تاسو سره خو په دې باندې د عقل هم څه خبره نشته عقلي دلیل هم تاسو سره نشته په دې خبره باندې د هغې وجه دا ده چې مشرکانو د قریشو کې ډېر لوی غرور او د خپلې بزرګۍ دعوې به یې کولې چې موږ د بیت الله خدمتونه کوو
موږ د حج حاجیانو خدمتونه کوو، موږ ولو خیال حلالو، موږ پې ستوان خورو، دا صفتونه به رضان کول. که چرې دا څنګه چې محمد او د هغه ملګري وایي او واقعي قیامت وي، نو دې مسلمانانو له چې الله تعالی هر څه ورکوي دې نه به موږ له ښه راکوي. لکه دلته چې هر څه ښه راکړي او دا خوار زار خلک دی دا مسلمانان، دقسې به هلته موږ له دوی نه هر څه به یې ښه راکړي. فرض که چې دوی څنګه وایي او قیامت رښتیا قایم شي. نو الله فرمایي اپنجعل المسلمین کالمجرمین، ای بې عقلو آیا پس ګرځو موږ مسلمانان په شان د نافرمانو، یا دواړه به یو شاني؟ ما لکم کیف تحکمون، څه شوي دي په تاسو، څرنګې د بې عقلۍ فیصلې کوئ؟ نو عقلي دلیل خو تاسو سره نشته. نو که څه نقلي دلیل در سره وي، وحیي او آسماني دلیل در سره وي، نو پیش یې کوئ. ام لکم کتاب فیه تدرسون، کنا د دې مشرکانو دپاره یو کتاب دی فیه تدرسون چې پای کې دوی لوستل کوي. کنا دا مشرکان داسې یو پخوانی کتاب لري چې په هغې کې دوی لوستل کوي او پای کې ورته دا لیکلي دي چې تاسو څه کوئ خو جنت ته به ځئ. نو ځئ، نقل پیش کوي. دا مطالبه ده د دلیل نقلی. ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون، ستاسو سره په کتاب کې دا خبرې شته چې ان لکم یقینا ستاسو لپاره ای مشرکو فیه په دې کتاب کې دا خبره لیکته لما تخیرون، هر هغه شی چې تاسو غوره کوئ چې تا ته به جنت درکوي، مؤمن ته به ستا نه اوچته دغه دا صله ورکوي. وښایه که نه که تاسو داسې نقلي کتابي نو نه عقلي دلیل شته او نه نقلي دلیل شته. درېیمه خبره وعدی. نو که الله رب العزت تاسو سره وعده کړې نو الله خو د خپلې وعدې خلاف نه کوي. نو که وعده یې در سره او دا وعده راسې قیامته پورې راچلیدلي چې تاسو څه غواړئ قیامت کې به تاسو ته میلاویږي، نو خیر دی هغه پیش کوي. ام لکم ایمان علینا بالغة الی یوم القیامت، کنا ستاسو لپاره عهود او مواثیق دي. د ایمانو دلته مراد وعدي دي او د ایمانو نه مراد هغه موثقه وعده ده چې هغه وعده باندې تا ته قسم خوړلی شوی چې دا کار به دله کوم. نو الله تاسو ته قسمونه خوړلي دي چې که تاسو هر څه کوئ او بوتانو ته په سجده پراتئ نو هم به ستاسو لپاره جنتي. داسې وعدې چې رسیدونکي دي ورځې د قیامت ته. ان لکم لما تحکمون، یقینا ستاسو لپاره اگر چا ستاسو څه فیصلې کوئ. اوس یو سړی دی یو دا خبرې دعوه کوي، نو د هغې دعوې دپاره یو ذمهدار پکار دی. نو الله رب العزت دوی ته دا خبره کوي سلهم ایهم بذلک زعیم. سلهم تپوسو کر دی مشرکونا ایهم بذلک زعیم، کم یو په دې ذمهدار دی چې تاسو سره الله وعده کړې ده چې که ښه کوئ کو بد کوئ جنت ته به ځئ. ځئ پیش کوئ هغه ذمهدار راولئ. او که نه دا ستاسو را خود ساخته بوتان او خود ساخته خدایان دا درته ذمهدار ساز شي او دا تاسو له دا درکوي، نو د هغې وضاحت هم وکوئ. ام لهم شرکاء، که نه ستاسو لپاره خدایان دي چې ما سره هم شریک کړي دي، نو د هغې خبره کوئ چې د الله په ځای به راله هغوی راکوي، ځکه د الله صدار دي العیاذ بالله. نو فلیأتوا بشرکائهم، به دا مشرکان دي هغه خپل خدایان پیش کی ان کانوا صادقین، که دوی په دې دعوه کې رښتیني.
ادي پیش کی نو هغه وی خوب تا که کند بیدار وی یو دو ببولو دو سنگ ایختی اگه ستا خدای چې ته چاته وی اگه خستانه زیاد کمزوری دی ته خو لا بیا هم ګرځي او خوراک څښاک او بار تم ځي او کسبونه او کارونه کې او هغه خو تشه ګټه دلته ولاړ دی هغه خو ستانه زیات کمزوری دی نو طالبه څه شی به درکړي او بیا الله د ورځې د قیامت بیان کوي او د هغې د سختۍ وضاحت کوي یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم ترحقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون یوم هغه ورځ را یاده کوي ځان ته یکشف عن ساقنا چې بربنډه به کړی شي پنډۍ ویدعون الى السجود او راوبولی شي منکرین د سجدې ته کومو خلکو چې دنیا کې د سجدې نه انکار کو مشرکان او کافران منافقان دا به راوبللی شي راشئ اوس سجده وکئ ځئ پرېږدئ نو فلا یستطیعون طاقت به نه لري د سجدې کولو خاشعة ابصارهم ذلیلې به یې سترګې دي کوس کوس به ګوري ترحقهم ذله پټ کړي به یې دې لره ذلت او رسوایۍ وقد كانوا يدعون الى السجود او دا مشرکان په دنیا کې رابللی کېدل به سجدې ته وهم سالمون او دوی ښه روغ جوړو سجده به یې نه کوله دا یکشف عن ساق ساق دې پنډۍ ته وایي دا دې ګوډې نه لاندې دا پنډۍ ده دلته د پنډۍ معنا څه ده د پنډۍ معنا هغه ده چې په قرآن کې د الله دپاره د مخ ذکر راغلی دی وجهه د ید ذکر راغلی دی د ید او دارنګې مختلف بیانونه د الله دپاره مختلف شیونه ثابت شوي دي او په دې کې زمونږ د اسلافو دا دغه دی چې په دې ظاهر باندې به داسې چلی په ظاهر باندې د الله تعالی د لاس نه پې ته نشي کولی له ید لا که یدنا له کرسی لا که کراسینا او له وجه لا که وجوهنا د الله به مخي د الله به لاسونه مي خو زما او ستا د مخ او د لاسونو په شان نه دي چې داسې لاس به یې لکه دا چې دی یا داسې مخ به یې لکه چې دا چې دی نه هغه الله ته معلوم دی د دې وجې نه دا د متشابهاتو نه دي نو ساق الله به خپله پنډۍ ښکاره کړي دا عبارت دی د شدت او د سختۍ د قیامت نه لکه کله چې یو سړي ته یو کار رامخکې شي او په کار کې سړی وایي چې دی که ما منډه وکړی نو به زر به پنسې رابړې کړي پنسې به رابړې کړي امام قرطبي وایي دا داسې مثال دی لکه سړي ته یو مشکل کار راشي او ورته پنډۍ او بړې ورته ووهي چې بډې وی نو بیا به تا کار سر ته رسې نو معنا دا ده چې الله تعالی به دوی دې معذب کول ته گویه کې بډې ووهي نو ځکه دا ساق دلته کنایه ده د شدت او د سختۍ نه هغه ورځو یاده کوي چې ښکاره به کړی شي د پنډۍ نه یعنې ښکاره به کړی شي هغه سختي او مصیبتونه ویدعون الی السجود او خلکو ته دعوت به ورکړی شي دې کسانو ته سجدې ته راشئ اوس سجده وکئ هیر په تیر او باقي روزګار راځئ اوس سجده وکئ بس کار به وشي الله به ورته وایي دا کومو خلکو چې په دنیا کې د ریاکارۍ سجدې کړي دي دا تندی چې تور کړی کاڼې سور کې دی دا پورې ومږي او بیا دا بزرګ زمانې په دنیا کې ګرځي کومو خلکو چې د ریا لپاره سجدې کړي دي د سمعت او د شهرت لپاره یې کړي دي خپله بزرګي په خلکو جتلاوي
مولانا شبیر احمد عثماني وایي دا خلک به راوغوښتی شي راشي ریاکار اوس اخلاص سجده وکوي نو چې دوی سجدې ته ښکته کېږي حدیث کې راځي دا املا به یو طبق شي دا املا به داسې نیغ لرګی شي نو چې دی څنګه سجدې ته راځي شاته به لوېږي سجدې ته چې راځي شاته به لوېږي نو فلا یستطیعون طاقت به د سجدې نه لري مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وایي چې سجدې ته دلته د ریاکار او د منافق د سجدې دا حیثیت دی نو کافران د کافرانو به څه حالتي او خو به سره نشي کولی دا خو خلکو سجدې به اوږدې اوږدې کولې خو د ریاکارۍ دپاره یې کولې ځان ښودلو دپاره یې کولې او ذلیلې به یې سترګې د دوی بره به نشي کتی شرم نه الله رب العزت په انتهایی غصی او دا قهر او غصناک رب مخې ته به دا ځوانان ولاړي او موږ او تاسو هم پکې والله دې په موږ باندې خپل فضل وکړي نو سترګې به یې کوزي ترحقهم ذله ذلت او خواري به پرې پاسه پرتی ترحقهم پټ کړي به دوی لره ذلت او خوارۍ وقد کانوا یدعون الی السجود د دې وجه څه ده حال دا دی چې او دا مشرکان او ریاکار په دنیا کې یدعون الی السجود رابللی کېدل به سجدې ته کافران به سجدې ته او ریاکار او منافقان به اخلاص په سجود ته را سجده په اخلاص وکړه خلکو ته ځان مه ښایه وهم سالمون او دوی ښه روغ جوړو د املا یې ښه راټیټېدله او ښه راکږېدله ښه روغ جوړو او سجدې نه کوله ځکه خو نن محروم شو دلته بیا الله فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې دور دی مشرکانو انتهایی تنګ کړی دی نو الله ورته وایي پیغمبره فذرني ومن یکذب بهذا الحدیث فذرني پرېږده ما لره او هغه څوک چې نسبت د درو کوي دې قرآن ته دې خبرې ته ما وږه پرېږده زه پوه شه وږه پیشي لکه ته چاته ووایې لکه دا پلانې رانه نه کلاریږي هلکه ما ته یې پرېږده ته ته خلاص وسه دقسې مثال دی قرآن په محاوره د قوم باندې راغلی دی په محاوره د قوم باندې راغلی دی الله فرمایي ما ته یې پرېږده سنستدرجهم من حیث لا یعلمون سنستدرجهم زر ده چې په درجه درجه آهسته آهسته زه به ونیسم دوی لره من حیث د هغې مکان نه لا یعلمون چې دوی به پې پوهېږي نه د هغې طرف نه چې دوی به پې پوهېږي نه الله رب العزت چې د کم قوم د تباهۍ دپاره آخري اراده وکړي چې دا تباه کومه نو په هغې د نعمتونو بېسیاره باران وکړي او دی ذات په سات بریتونه تاوی او خوشحالیږي چې که زه د خدای بدي شوی نو دا به یې راسه کولی ولې د قربانۍ دا څاروی د سړي بدي شي ښایسته ښایسته ګیاګانې او ونډې وله ورکوي خو بله ورځ به پې چاړه لګوي دا یې بدي شي څه دقسې مشرک او کافر او ریاکار هغه ته الله تعالی د هغه استدراج کوي په آرام آرامي نیسي نعمتونه پې بېسیار کي قرآن کې بل ځای راځي فتحنا علیهم ابواب کل شی په داسې قوم چې نافرمانۍ انتها ته ورسي موږ پې د نعمتونو دروازې کولو کړو واملی لهم ان کیدی متین او زه مهلت ورکوم دې مشرکو ته او دې کافرو ته او دې منافقانو ته ان کیدی متین یقینا تدبیر او چل زما ډېر مضبوط دی حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لیملی للظالم الله ظالم ته مهلت ورکوي حتی اذا اخذه لم یفلته دې حده پورې چې کله الله اراده وکړي اذا اخذه کله چې ونیسي نو لم یفلته بیا یې نه پرېږدي ډېره زمانه ظالم ته الله څه وایي نه او چې کله هم راګیر کړو نو بیا یې نه پرېږدي پرویز مشرف
د جامع حبسي د ماشومانو جنکو هلکانو قاتل نن په دوبایي کې د مرګ او د ژوند په کشمکش کې پروت دی په یو هسپتال کې د مردارې په شکل باندې پروت دی څوک یې خواله نیولی دي نیولی دی الله څوک خو دې خلاص کي په پوش باندې ډېر قوي داري دي د هغه خو نیشي نن خلاصولی د الله نه نشي خلاصولی ام تسألهم اجرا کنا ته کله کله ته یو سړي ته خبره کې نو هغه وایي مړه داسې ته پې پوه یعنې دا څه دپاره راغلی دا خو دې دپاره راغلی چې څه راکړه نو لا پکې وعظ هم مونږ ته کوې لکه دې ته دې څه حاجت دی خو ووایه چې راکړه نو کله کله یو سړی د دې نه خلک مجبوروي چې دا صاحب راغلی خو دی خو به وروستو رانه څه غواړي نو پیغمبره صلی الله علیه وسلم ولسته د دین څه غواړي په دې باندې ام تسألهم اجرا کنه غواړي د دې مشرکانو نه په دې دعوت الی الله باندې څه مزدوري فهم من مغرم مثقلون نو دې د تاوانونو دی نه او د تاوان د دې نه درانه چې دا تاوان به څوک ډکوي او دا تاوان به څوک ډکوي او دا تاوان به څوک ډکوي ام عندهم الغیب او کنه دې سره علم د پټو دی فهم یکتبون نو دوی د هغې نه ځان له دا خبرې لیکي چې د غیب علم ورته حاصل دی او دا ورته بریښي چې که دا پیغمبر هر څه وایي او دا قرآن هر څه وایي تاسو جنتیان یئ داسې څه علم ورته شته ته انتهایي تنګې تا ته انتهایي مشکل دی د مکې معظمې د امن ښار ستا او ستا د ملګرو دپاره د امن نه دی د بدامنۍ دی نن دنیا کې د امن علمبرداران دعوی کوي چې موږ دنیا د امن نه ډکه کړې ده دغه یورپ او امریکې هر چا ته اجازت دی که څوک بربنډ ګرځي او که څوک جامې اچوي او که یو مسلمان اجنۍ کالج ته او سکول ته ځي او مدرسې ته ځي نو په سر باندې به سپوټې هم نه اچوي یعنې زمونږ دا مشکل دی چې دې دنیا کې چې دې کفارو کوم ازادي ورکړې ده مذهبي ازادي هر څوک په خپل مذهب عمل کوي خو مؤمن او مسلمان ته دې اجازت نشته او د هغې وجه دا ده چې موږ او تاسو کوم کسان خپل سر ته ورسو او په سر باندې کښېنو هغه د هغې بړي سي او د هغې غلامان وګرځي که یو ځل ولې په سترګو کې سترګې ورکړې دشمن ته همیشه په سترګو کې به سترګې ورکې او دشمن ته چې چا سر ټیټ کړی دی سر یې ولې په توره باندې کټ کړی دی موږ د کافر نه د خیر تمې کوو فاصبر لحکم ربک پس صبر کوه فیصلې د خپل پروردګار ته بې صبري به نه کې ولا تکن کصاحب الحوت مه کېږه د هغې ملګري د مئی په شان د ملګري د مئی په شان چې ساز نشي په قلق کې او په اضطراب کې او په کم صبرۍ کې چېرته د هغه غوندې کارونه کې مراد تینا حضرت یونس علی نبینا علیه الصلاة والسلام دی چې هغه کله قوم ته دعوت ورکو ډېر په اخلاص باندې ورکو ډېر محنت یې وکړو قوم خبره نه مني قوم ته یې ویل چې نه منئ نو د الله عذاب به در باندې راشي او بیا دومره د اړه تنګ شو او دومره خفه شو او دومره غصه وله ورله چې بس د دې نه بغیر چې د الله نه اجازت حاصل کړي روان شو اور سمندر غاړې ته لاړ او هلته په کښتۍ کې کېناستو کښتۍ چې چپورې منځ ته لاړله کښتۍ نه ځي ډوبېږي مانډګي ویلې چې چېرته په دې کښتۍ کې یو غلام دی او د خپل مولا نه تښتي او بې اجازته راغلی دی هغه د ځان وښیږي نه ټول خلک غر کېږي حضرت یونس علیه السلام پاسېد ویل زه یم خلکو چې هغه ته وکړه پیغمبر خو ډېره ښایسته حولیا او ډېر پورې مخلوق یو ناشنا انسان نه نجي ته نه بیا یې ښه سړی واچو بیا په هغه بیا ښه سړی واچو بیا په هغه راکېږي فکان من المدحضین دقه معنا ده
هغه به په خسړي کې پاتې راته. نو حضرت یونس علیه السلام ودانګل سمندر ته او الله یو مئی ته وویلي چې دا ستا خوراک نه دی ګورې ځانو رسوه او دا ستا دا خېټه ده دپاره دا یو پناهګاه ده د یو وخته پورې. مه راغی حضرت یونس تیر که او قرآن د هغې حالت بیان کوي چې کله دی د مۍ خېټې ته لاړ اذ نادا وهو مکظوم د اواز ځای پېژنده چې د خلاصي ځای کوم دی چې سړی ورته اواز وکړي. ما ته خو سلو قبرونو ته اوازونه کوو، ما ته خو مړو ته اوازونه کوو، ما ته خو مخلوق ته اوازونه کوو. حضرت ته د اواز ځای معلومو پر ادرس ورته معلومو چې څوک دی. اذ نادا هغه وخت چې اواز وکړو یونس علیه السلام وهو مکظوم او دی ډکو د غم نه، دی ډکو د غم او د غصې نه، په قوم باندې غصه دی او بل طرف ته انتهایی غمجن دی. الله فرمایي لولا ان تدارکه نعمت من ربه که نوی موندلی دی یونس لرا نعمت او مهربانۍ د جانب د خپل رب نه لنبذا بالعراء نو غورځولی شوی به په یو هموار ډاګ باندې چې پای کې به نه ونه وه او نه به غنه وه او نه به پکې غر و او در دا بدن خو کچه شوی و نو دی خو نور هم نه برداشت کوو، دی خو نور ته هم نه شو ټینګېدلی، نو دی به موږ په یو خالی میدان باندې اچولی وی او هو مذموم د ده به بد بیانېدی شوی. خو نه د الله نعمت ورته راوړاندې شو، الله د خپلو نیکانو حفاظت کوي. نعمت الهي ورته راوړاندې شو او دغه هر څه نه بچ کو. فاجتباه ربه پس غوره که د لره پروردګار د ده فجعله من الصالحین وی ګرځو د لا د نیکانو نه. دا هغه اواز چې وکړو په تور تیارو کې نو هغه دا اواز و چې څنګه دعا ده د یونس علیه السلام لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا پر تور تیارو د مئی په خېټه کې آواز وکړو او چاته وکړو الله رب العزت ته وکړو او الله رب العزت قبول کو. نو فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. مې راګر سمندر غاړې لا او حضرت یونس علیه السلام راو غورځو او قرآن بل ځای وایي وانبتنا علیه شجرة من یقطین زرغون کړه موږ په هغه باندې اونه د کدو، د کدو ونه هم پې زرغون کړه. د کدو په ونه کې دا دی چې دا ډېر زر غټېږي، ډېر زر غټېږي یوه، او دویم د دا پاڼه دونه زګه ده چې په دې باندې مچ نه کېږي او د لپاره دو خبرو ضرورت و. بدن یې کچه شوی و نو نور ته نه شه نو سوری پې الله د کدو د ونې وکړو او مچ د لپاره انتهایی خطرناک و نو دغه ونه یې پې را زرغونه کړه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د هغې موږ ته هم د آداب ښودلي چې تاسو کاسه ملګري در سره ناست دي د خپلې مخې نه به خورئ، په ښي لاس باندې به خورئ، د خپلې مخې نه به خورئ. او نبی علیه السلام چې به کله د کدو ډکري په کاسه کې وي نو هر ځای نه به یې ورپسې نوڼۍ دا کله بیا رادا کول. دې وجې حضرت انس به یو ځل ورسره ناست دی وایي ما هم وله راټولولي به او دا به ویل دا زما د رور ونه، دا زما د رور ونه ده، د حضرت یونس ونه ده دا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. د دې دوه ترجمې دي، یوه ترجمه دا ده خدای بندګانو موږ چا پرې خوله باندې لاس نه دی ایښی، موږ چې دا قرآن وایي څوک درته چیغې سوري نشي والی او حضرت جناب محمد رسول الله چې په بیت الله کې به ناستو او قرآن به وی نو مشرکان به راله او د نبی علیه السلام دې خولې ته به دا خوله را نږدې کړه او چیغې به یې کړې چې دا قرآن دا مسلمانان وانه وري.
دا قرآن دا پیغمبرونه وی. نو یو ترجمه دا ده، دا وکړو نو بیا بله وکړو. وانه شان دا دی یکاد الذین کفروا قریب دا چا کسان چې کافران دي لیزلقونک بابصارهم چې واړی تا لرا لرې کي تا لرا بابصارهم په خپلو سترګو باندې. دی دا سترګې به یې پرې داسې راویستې او دا سترګې به یې پرې داسې رابټې کړې او چغې به یې کړې او یو نه لوی ډله به راغلې وه او د نبي علیه السلام د قرآن د لوستلو په وخت کې به دا چغې او چا ورته څه ویلې خو نشو که نه. حالات خو داسې نو. لما سمعوا الذکر کله چې دا بېایمانان قرآن واوري نو دا چغې سازي کی او وایي لیونی دی لیونی دی لیونی دی ویقولون انه لمجنون او وایي دا لیونی دی لیونی چغې وایي چغې. او دویمه ترجمه دا ده چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختمولو لپاره مختلفې حیلې بانې سازي کړې وې خو یو آخري سازش پکې دام و. یو آخري سازشونو کې یو سازش دا و چې نظرباز خلک یې وکوتو چې کم نظرونه په خلکو چلی او دا یې راوستل او پیغمبر خدا قرآن وایي او هغوی په خپل نظرونه شروع کړو. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته جبریل ویل چې دعا وایه دعا. نو د نظر د بندېدلو دپاره دعا ده. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. او اوس مسلم دا ده تاسو ټولو ته ویم چې کله یو نظربازه ښځه نظرباز سړی را روان دی ته یې ستا بچي دي زنانه ده مال دی دی فصل دی دی باغونه دي نو ته فورا ووایه چې لا حول ولا قوة الا بالله بس انشاءالله نه به چلېږي. د نظر تاثیر او د نظر کارکردگی دا د روایاتو صحیحه او د احادیثو نه ثابته ده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته تقدیر بدلېدی شوی نو په نظر باندې به بدلېده. او پیغمبر خدا وایي چې النظر حق، انسان قبر ته رسوي او اوښ کټوۍ ته رسوي. دومره زبردست تاثیر دی، خطرناک تاثیر دی. نو دا هم یو سازش و. نو وایي وانه شاندا دی یکاد الذین کفروا قریب دا چې کسان چې کافران دي لیزلقونکا چې واڼئ تاله د ځمکې نه مړ کي بابصارهم په خپلو سترګو باندې په خپلو نظرونو چلولو باندې. لما سمعوا الذکر کله چې واوري قرآن لرا د قرآن په اورېدو به مشرک کړه چاوده د هغې وجه دا ده که نه چې پر قرآن کې هغه خبرې دي. دا د دې دغه یو فرمان رواو د دې سعودي عبدالله نومي مخکې نه ډېر ښه سړی و د مصر په باره کې لږ خپې وښوی دی الله ته تللی چې څه به ورسره کوي. نو هغه دا یو بیان ورکړی چې زه هغه لوی بوش نه و، هغه بوش مخکنی بوش د دې بوش پلار و. اوس دواړه تلي دي خو که نه هغه ته لږ مخکنی و. دا چې د بیان ورکو دا بیا د دې بوش په وخت کې ورکو. ویل هغه زوړ بوش سره میلاو شومه نو ما ته ویل چې شهزاده صاحب زمونږ او ستاسو روغه نه راځي چې یو کتاب یې اوچت که ما ته یې داسې لاس کړي چې شهزاده صاحب دا کتاب چې تاسو سره یې زمونږ او ستاسو روغه نشي راتلی. وایي زه ورپاسې کتاب ته ما راواخیسته کتاب قرآن مجید و او بیا چې ما راواړو نو د جهاد په آیاتونو باندې سرې سرې کلي راښکلې وې بوش سرې سرې کلي. تاسو د قرآن نه څه خبر یې؟ قرآن خو یو انقلابي کتاب دی دنیا په بل طرف باندې اړوي خو مومن ته خبر نه شو، مسلمان د دې نه خبر نه شو. منګه یا تش په ناظره پورې نښتي یا یې په حفظ پورې نښتي یا یې په ترجمو پورې نښتي. دام ضروري کارونه دي. خو دا قرآن چې د کوم کار دپاره راغلی چې دنیا دا مخ پې بدل کا د شرک او کفر دا قلع قمه کو کا او توحید دا الله قائم کا دا الله خدای قائم کا دا الله سلطنت قائم کا پوری دنیا کې. دې لپاره قرآن راغلی و.
ویقولون وای مشرکان انه لمجنون یقینا دا محمد خامخا لیونی دی. الله جواب کوي دلته وقف لازم دی لاندې وګوره مما نصره وقف لازم وما هو الا ذکر للعالمین. دروغ وای مشرکان نه دی دا قرآن مگر پن او نصیحت دی د مخلوقاتو دپاره. واخر دعوانا الحمدلله. الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کې دې سره الله موږ لپاره کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. خدای دې قرآن نظام په تمام دنیا او خاص کر پاکستان کې راولي. خدای پاکستان یو مستحکم ملک ساز کې د قرآن په رنګ کې رنګ کې د شریعت په رنګ کې رنګ کې د حدیثو د پیغمبر په رنګ کې رنګ کې خدای په دیندارۍ باندې رنګ کې او خدای دا د تمامي دنیا د مسلمانانو دپاره یو پناهګاه وګرځې. یا الله د تمامي دنیا د مسلمانانو دپاره د امن یو قلعه وګرځې. یا الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي. دې کفارو نه الله موږ بېنیازه کړي. دې کفارو د سودونو نه موږ خلاص کړي. دې کفارو د سازشونو نه زموږ حفاظت وکړي. زموږ د ملک حفاظت وکړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. الله زموږ څونه مشران کشران زنانه نارینه وفات وي بخي. څونه زموږ د مسلمانانو بیماران دي ټولو ته شفا کامل عاجله ورکړي. الله جامعه تعلیم الاسلام مدني آباده کړي. الله دې کې څونه کمې د غیب د خزانو نه پوره کړي. د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو د عبادولو چلولو قرض خلاصول ته راواړې. دې قرضونو د ذاتي قرضونو نه ربه موږ خلاص کړي. یا الله زموږ ټولو نه راضي شي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تبارك